دې ټایم موږ په دیر کې په تحصیل برول کې ولاړ یو او د پیپل یوت ارګنایزیشن او د پی ایس اف دلته زمونږ مشترکه یو کنونشن او هغه کنونشن د جلسې شکل اختیار کو. نو زه د تحصیل برول نوجوانانو له مبارکبادي ورکوم چیرې په دومره غټه سطح دوی د پاکستان پیپلز پارټۍ سپورټ وکړو. زه دا درخواست کوم د دې برول خلکو ته چې بس یې کوي نور د دې خلکو په دغه باندې خبره وکړي چې څوک دلته کار کولی شي، څوک دلته ترقیاتي کار راوړی شي. زمونږ منشور دا دی چې نوجوانانو له روزګار ورکول، د دې علاقې چې کم روډونه تباه او برباد دي لکه نصرت درې روډ وګورئ، بین درې روډ وګورئ، کلپاڼۍ روډ وګورئ، زورمنډۍ روډ وګورئ، چوپتراړې روډ وګورئ. دا روډونه به انشاءالله موږ جوړو. د دې نه علاوه په ټوریزم باندې د خبره کوم، دا برول ډېره ښکلې علاقه ده، ډېره ښکلي ځایونه دي. یو غر د بل غر نه ښایسته دی، خو افسوس چې په دې باندې چېرته چا کار نه دی کړی، په ټوریزم باندې چا دغه نه دی کړی. زما به اولنۍ ترجیح دی چې زه دا روډونه د ټوریزم حوالې سره دې کلو ته او دې علاقو ته ورسوم او تارکولي روډونه جوړ کړو. انشاءالله دلته به خلک راځي. نو چې کله ټورسټ رامات شي دلته او دلته خلک د کلپاڼۍ سر ته ځي، نو په کلپاڼۍ سر کې به ورته د دې علاقې ځوانان او مشران به ورته هوټلې جوړې کړي، سټالونه به ورته ولګوي. نو ډېره ترقي او ډېر خلک به په روزګار هم شي او د علاقې ته به ډېره ترقي هم راشي. بل زمونږ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام 85,000 کارډونه مونږ په دې ضلع کې دغه کړي دي. انشاءالله د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت راشي، دا به مونږ 2 لاک نه باړه او 2,50,000 ته به انشاءالله رسو. زموږ چې کومې زنانه پاتې دي دا به پکې ټول راولو. د هغې نه علاوه دلته چې د روزګار کومه مسله ده زموږ ځوانانو ته ما وختي خبره وکړه چې زموږ مشران په ډېر په سخته سبق ووایي، خو د هغو فیوچر دی چې یا به سعودي ته ځي یا به دوبۍ ته ځي. نو موږ به د خپل جنت په شان ملک کې چې دا ډېر ښایسته ملک دی، دا ډېر ښه ملک دی، په دې کې به موږ د روزګار دپاره د دیو داسې مواقع جوړو. او چیرمین صاحب د 2008 نه 2013 پورې 5,500 پوسټونه راوړي. انشاءالله دې ځل لکه موقع قوم ورکړه او ویلې ګو، نو انشاءالله په دې ټینور کې به موږ 10,000 نوي بړتیانې دې ضلع ته راوړو. دا د سکولونو څوکیداران همدانه مخکې چې څنګه نوي پوسټونه کریټ کړي وو هغه شان به دغه کوو. دلته مختلفې مسلې دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ منشور دا دی، موږ په خدمت باندې یقین کوو، موږ د قوم خدمت کوو، موږ نه د چا نه د اسلام په نوم الو، نه د دین په نوم باندې وټالو، د خدمت په نوم وټالو. زه د تحصیل برول مشرانو ته د دیر قوم ته دا اپیل کوم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ ملګرتیا وکړي د دیر د ترقۍ دپاره او د دیر د آبادۍ دپاره. او دا کم خلک هم چې وکتل 20 کال او 13 کال منسټران پاتې شو، ناظمان پاتې شو، بس لږ د خپلو نوجوانانو ته مې خپلو مشرانو ته چې نور د دې خلکو نه بس قلار شي چې د دې علاقې ترقي شروع شي. نور دا دوکې او په دې باندې بالکل مه دوکه کېږئ مهرباني. زما د قوم مسله په سټریټ لایټ نه ختمیږي چې ما د بانډۍ په بازار کې سټریټ لایټ لګول دی نو زما مسله ختمه شوه، هغه هم کار نه کوي. زما مسله به په دې ختمیږي زما نوجوانان روزګار غواړي، زما دلته خلک په ټوریزم باندې غواړي چې ټوریزم باندې دغه وشي، دلته کالجونه جوړ شي. انشاءالله زما د برول خلکو سواده ده. زه چې کم کلي ته ځمه نو ډېر په لوړه او په ډېر په دنګه غړۍ ځم او ډېره کولاوه خبره کوم. بل ورځ بین درې ته تلم نو هلته هم راته مشرانو ویل چې دلته څومره سکولونه دي، دا ستا نیکه جوړ کړي او یا ستا والد صاحب جوړ کړي. داسې په شلتلو کې، داسې په دې بانډۍ کې، پارزي کې زما مشرانو یو کردار ادا کړلی. نن که دلته بجلی بلیږي، که شایکوټ کې بلیږي، که په دیر کې بلیږي، اورې که دلته دا کچه روډونه د بین درې روډ په 1971 کې زما نیکه کچه ویسته اوسه پورې بې چا تارکول ونه کړه، حقه شان پروت دی. زما د برول د خلکو سواده ده. یو خو زه راځم په دې ځای ویم چیرمین صاحب هم تاسو ته وي په ګولډیرۍ کې مې 4 کناله ځای هوار کړلی، ځان لاول کور جوړم او دلته کینم او 15 کاله که ماله قوم موقع راکړه او ما مطمئن نه کړه نو 15 کال هم دا بل برداشت کړلی جو قلار بشم. خو که د 15 کالو زما کارکردګي د جماعت اسلامي او د پی ټي آی د حکومتونو نه ښه وه نو بیا به انشاءالله خبره کوو. دا دیږي نه، دا په دیږي دغه نه کوم، دا به انشاءالله دا زما مشرانو که ښکاره کړې م ده او په راتلونکو کې به ورته بیا هم ښکاره کړم. ډېره مهرباني سر.